هغه ورځ ډي جي ایس پی آر کېناستو چې په کوهاټ کې جهیز کې وی راغلی ده او چې په کوهاټ کې کېناستو په دې کرسۍ کې بالکل ټوپونه وي او وایي چې دا چې کوم دی دا مونږ له خدای راکړي دي او دا مونږ دا زمونږ نعمتونه او دا څه د پښتنو خو نه دي او په دومره جلال کې راغی چې وایي چې دا تاسو سره په جهیز کې نه دي راغلي ضرور مې زه شپږ زره کلن پښتون یم بسم الله الرحمن الرحیم دا درنه جرګه او درنې جرګې مشرانو چیرمین صاحب او ډېر معززو مشرانو زه خو اول د خپلو مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې کله هم په دې علاقه کې یا په دې مونږ په طرف کې څه داسې سم مسله راغلې ده نو دا مشران را پاڅېدلي دي او په هغه وخت باندې نشاندهي هم کړې ده او پاڅېدلي هم دي او بیا د هغې د حل دپاره کوششونه هم کړي دي نن کومه مسله چې ده د امن او امان مسله ده نو امن او امان مسله زما په خیال چې دا د هغه وخت نه خرابه ده چې د دا نه 240 کاله مخکې په دې وطن کې کوم څه شوي او د افغانستان په حواله او د افغانستان جهاد نه مجاهد نه طالب شو نه طالب نه داعش شو دا دهشتګر شو دهشتګر نه بیا داعش شو د داعش نه چې کوم دی اوس راله اوس پکې لا خوارج یو نوی ټکی راغی اوس خوارج شو زما خیال چې زیله همغه ده چې کومه زیله د دې په هغه وخت کې دا کوم بوټی نل شوی په هغه وخت کې زموږ مشرانو بار بار ویلي چې دا تاسو په بل وطن کې یا د بل چا کره اور ورلېږئ یا بمان ورلېږئ یا د هغوی کور ته غم ورلېږئ نو دا بمان دا غم دا خدای مکه دې خوا راوړي او همغه وشو خو د بده مرغه زموږ په پوره وطن کې مونږ دا نه وایو چې مونږ پوره وطن کې دا اور بلي خو یو عجیبه غوندې خبره ده چې په پښتنو په خاوره باندې په دې 240 کاله کې دا اور ختمېدل خو څه خو داسې ګوډ پاتې نه دی چې په هغې کې په څه نه څه شکل کې دا اور چې دی دا بلي او دا اور بلېږي اوس دا څومره ورځ چې دی چې په دې کې خو دومره عجیبه خبره ده چې تیرا کې چې دی په تیرا کې شیلینګ او فایرنګ روان دی په تیرا کې تیرا خالي کوي په کورمه کې د شیعه سني دا مسله چې دا ډېره عجیبه مسله ده ما خیال ده تاسو سره به وخت کم وي په دې لږه تفصیلي خبره کېدای شي د کورمې دا لوبه چې جوړه ده چې دا سطح جوړه ده او دا څنګه جوړه ده او د دې شاته څوک لګیا دي او د دې شاته عزایم څه دي بیا جي په باجوړ کې چې دا کم سره روان دي یا په بنو کې چې بنو کې تاسو یقین وکړئ چې داسې عجیبه خبره ده چې دغه نه والا د مازدیګر نه د ماښام نه اول دا چې د ماښام د مانځه نه پس تا په دغه طرف باندې به ټولې تاڼې داسې بندې شوې او د دروازې به تاله شوې هېڅ څوک به د سهاره پورې نه راوته او باقاعده به چې کوم د طالبان یا چې ورته خوارج یا چې کوم نومونه دي دا خلک به په سړکونو ګرځېدل دوی به باقاعده چیکینګ کوو دوی به چیک پوسټونه او د ماښام د تیارۍ نه پس ته اوس تاسو خیال وکړئ چې اوس په رڼا ورځ په ډے لایټ کې د مازدیګر نه باقاعده هر څه بند شي او هغوی اختیار والي او دا کېږي او دا هغه دغه ده چې 40,000 کسانو چې کوم معاهده شوې ده د فیض حمید چې پاتې مرګره کې دا مشران تاسو ناست وئ چې وایي چې یاره دا راځي او دا په مینس ټیم کې شاملو او دا چې کوم دی نو دا دغه کوي ښه خلک دی دا ښه خلک کم دی او دا موږ شاملو او دوی ټوپک غورځوي دا مشران مې ګواه دي په هغه ورځ هم با جرنیل صاحب د وړاندې مه کلاه خبره کړې وه چې زه خو په جرګه کې ځکه نه شم کېناستی چې زه په جرګه کې کېنم نو زما او د طالب خاص هم دښمني ده ما خو نه پرېږدي زه یې نه پېژنم ما پېژني نو زما او د هغو جرګې سوال نه پیدا کړي دوه دښمنان به د یو بل څه جرګې وکړي خو چې دا کوم جرګې وله تاسو لېږئ جرنیل صاحب ته مې وویل چې جرنیل صاحب دا جرګې وله چې تاسو لېږئ افغانستان ته په افغانستان کې دې تپوس وکړئ چې روزبې ته چې دلته راغلی ته څه ته ناست یې تا کور پرېښی تا خپل بچي پرېښي تا خپل جایداد پرېښی تا خپل هلته غمخادي پرېښي ته دلته څه کوې ته د پارلیمنټ ممبر یې ته کونسلر یې ته څه کوې دلته چې دلته ناست یې ستا څه کاروبار دی څه پلازي دي او دویم ما جرنیل صاحب ستا نه یو تپوس کوم ما دا کوم داسې دیګ باندې دی او چې دی په برسري پکې دا برکتي سبسای نه وایي نو دا دیګ نه پخېږي څه نه راپسې بیا راوړي پرېږده چې تندر دی پرې پرېوځي چې بس هلته پراته دي چې پراته وي
هغه معاهده وشوه چې او په هغه معاهدې تحت 40,000 کسان راغلي دي او درېیمه خبره مې ورته دا وکړه چې صاحبه معاهدې د وطن سلطنتونو په منځ کې معاهدې کېږي د حکومتونو په منځ کې معاهدې کېږي د دوه ګوندونو په منځ کې معاهدې کېږي د هغې څه ډاکومنټ څه کاغذ څه شی پروت دي دا معاهده چې وشي د دې ګارانټر څوک دی ګارانټي به څوک ورکوي او یي به کوم ځای دا به د کوم ځای نه دا چېرته نه دا کېږي دا مخامخ مې ورته وویل دا مشران مې ناست دي دا دې خبرې ګواه دي چې خانه د دې ذمهوار څوک دی ګارانټي د چا سره ده هغه په منډه باندې 40,000 کسان راغلل او نن دلته چې کوم دی دا چې کوم حل جوړ دی دا هغه خبرې دي هغه پالیسیانې دي د هغې نتیجې دي زمونږ د پښتنو زما خو خپل خیال دا چې د ګوندونو د پارټو د سیاستونو نه بالاتر چې کوم دا تاسو چې کومه جرګه ناستې زه دې جرګې ته ډېر په احترام زه د جرګې ډېر زیات شکرګزار یم پکار دی چې ټول پښتون ولس کېږي موږ صفا خبره کوو پنجابی بچی زمونږ بچی دی د هغه د خولې نوړی دی د هغه د بچي خدای نصیب کړي د سیندي د بچي د خولې نوړی دی د هغه د خدای نصیب کړي د بلوچ د بچي د خولې نوړی دی د هغه خدای نصیب کړي زما د بچي د نوړی خو ما ته پرېږده که نه ګناه مې څه کړې ده کفر مې څه کړی ده هغه ورځ ډي جي آی سپي آر کېناستو چې په کوهاټ کې جهیز کې راغلی ده او چې په کوهاټ کې کېناستو په دې کورسۍ کې بالکل ټوپونه وي او وایي چې دا چې کوم دی دا مونږ له خدای راکړي دي او دا مونږ دا زمونږ نعمتونه او دا څه د پښتنو خو نه دي او په دومره جلال کې راغی چې وایي چې دا تاسو سره په جهیز کې نه دي راغلي ضرور مې زه شپږ زره کلن پښتون یم د 1400 کالو نه مسلمان یم د 3 کالو پاکستانی یم اوس ته د 6,000 کاله پښتون چې ما له خدای راکړي دي د اسلام نه هم مخکې پټه خبره جنګ او قام جنګونه ټول قام په شریکه کوي د قام جنګ چې دا په یک سر نه کېږي قامي جنګونه د قام په شریکه کوي د قامي جنګ کې چې تاسو چې مونږ د وړاندې قطار کې په جنګ کې او چې کله خبره مالي غنیمت تقسیمېدو بیا څه چې کېدو بیا به د ټول نه په وړاندې سر وروستو کې په ټولو نه په آخري صف کې آخري صف کې زه د خپلې پارټۍ د یو ذمهوار سړي په حیثیت باندې تاسو سره خبره کوم چې بالکل د دې پښتنو سره چې دا سره روان دي دې ته بالکل تاسو مشران پکار ده چې کینی دې ته جرګې وکړي دې ته مرکې وکړي دې ته او دا چې دا ډیوټي وایي باقاعده د دې ما د څوک په دې خبره مطمئن کړي که نه چې ډي جي ایچ پي آر دومره پولاو خبره کوي دا د آیین په کوم 18th amendment نه پسته او د 18th amendment نه پسته نه د نیچرل ریسورسز چې تاسو په خپله خبرې نیچرل ریسورسز د چا دي اوس هغه پښتانه وو چې چا به نوم واخیستو په خلکو به زلزل راتلو زموږ د بې اتفاقۍ چې نن داسې خبره ده چې یو داسې سړی راشي چې نان پاکستاني دی او ولي خان به خبره کوله چې هغه به دوی خپله ادیره چې کوم ده سیک ته پرېښې ده دوی خپله مدرسه سیک ته پرېښې ده دوی خپله هر څه سیک ته پرېښې دي راغلي دي د پنجاب د هغه پنجاب نه او موږ ته د مسلمانۍ خبره کوي ابا ته ورشه د نیکه خبر نه دی چې دا ولي خان نیکه نه وی راغلی تا ته کلمه نه وکړه په سر به دونه سړی ولاړه وه دا محمود غزنوي مسلمانان کړي دي خو زموږ نیکه و د پښتنو نیکه و دا خو په یو زور مسلمانان کړي دي مسلماني دې واغسته نو دولت دی واغستو نو اسلام دی واغستو نو پاکستان دی واغستو نو هغه اختیارات دی واغستا نو وسایل دی واغستا موږ نه شو موږ مالکان یو شي موږ مالکان کړه کنه یار موږ مالکان یو شي نو کله خبره وکړو په لوکل باندې دغه خبره د چې تاسو مشران مخکې او موږ در پسې بالکل چې څه حکم یې او د اساس داسې دی چې دا کار چې کم دی دا کول دي ځکه چې خبر تجویز مې همدغه دی تجویز مې همدا دی چې بالکل د خپلې دغه چې کوم دی د خپلې د یو بل سره چې دا زمونږ د کوم دا تاو پیچ دی دا ختمول دي دا مونږ چې یو بل راکاږل کوو دا ختمول دي مونږ چې دا پولیټیکل سکورینګ کوو چې دا ختمول دي د جنګ ته بالکل په شریکه ودرېدل دي او بالکل فیصله شوې چې که تاسو وایئ چې زه د لږ یو 2 منټه نور والم چې فیض حمید په فیصله کې دا فیصله دی چې فیض حمید چې کوم دغه کړی دی نه چې کومه معاهده شوې ده طالبانو سره طالبانو د دوی سره چې دا معاهده شوې ده او دا په ریکارډ دی چې هغوی پې خفه دي چې زړه فاټا چې ده
NMDs چې دي دا نیو ډیمارچ ډسټرکټس دي دا تاسو ولې ختمه کړه دا موږ له پکار ده هغوی ته ویلي دي چې ملکنډ ډویژن او زړه فاټا دا به ستاسو وي په دې کې به ستاسو ته ټوپک ازادي لوکل څه به ټوپک بني چې تاسو چا ویشتی د هغې به تپوس کېږي چې لوکل چا ویشتل د هغې به تپوس نه کېږي تاسو چې نور پاکستان ته راکوزېږئ تاسو له به موږ لایسنسونه درکوو نور چاله به نه ورکوو دا باقاعده ورسره د هغوی سره معاهده شوې ده کورمه ورته په دې خالي کوي چې د امریکې زور دی چې د کورمې خلک راوځي دا خلک پکې کینی چې په افغانستان کې د سی پیک کومه کیسه روانه ده چې افغانستان کې سی پیک کېږي چې دوی د دې غاړې نه پرېږدي د چاینا او د امریکې او د سی پیک دا تاسو ټول باخبره خلک چې دغه کم جنګ روان دی نو ته به ورته زما کور خالي کې تیرا کې دغه لوبه روانه ده د تیرا بنګ چې کم دی نو د ټولې دنیا د ټول نه ښه بنګ دي بعضې خبرې داسې دي چې ریکارډینګ کېږي او د تیرا چې کم دی نو تیرا سټریټیجیکلي داسې دی چې هغې ته ډېر په مشکل داسې خلک تللی شي هلیکاپټر یو دا کیسې هلته شلینګ روان دی هلته د ورځې 200 مړي کوي په بنو کې روان دی اوس هم چې کوم ویډیوز ماله راغلی دي په بنو کې کورونه مسمار شو په بنو کې چې کوم دی نو بلکل دغه نشته لالس نشته هېڅ شی نشته انار کې د بچ چې څوک په چا ورانه د کوهاټ د ټلن عملاً چې کوم دی ریټ نشته د ګورمنټ چې زموږ په وخت کې چې 100 ورځې نه و خو ډېر عامه خبره وه چې هلته خو اوپن ګرځي چیکینګ کوي چیک پوسټونه یې دي ښه باقاعده کولاو ګرځي ښه باقاعده دغه کېږي تپوس یې نشته اوس خو هلته دې ته خبره ورسېږي چې اوس کم خلک فوجیان ولي نو قوم وایي دا ګوډ طالبان دي دې ته خبره ورسېږي هغې ته ګوډ طالب وایي اوس ګوډ بیټ چې دی هغه هم په خپله چړه باندې پې په خپله راغله چې کوم ولي نو دا ګوډ دي او چې کوم قوم ولي نو هغوی وایي دا بیټ دي دا یو په کاته کې ګوډ دی او دا د بل په کاته کې او ګوډ بیټ چې کوم دی هغه هم تقسیم کړو نو دا حالات دي او دا زما وطن چې ټول وطن کې مور بلي ادینځی خو زمونږ کور دی دې کې چې دا کمې کیسې نو د ادینځي په مسلو خو داسې ده چې په دې کې خو زما په خیال چې پخوا مونږ تېر د لم جرګې دومره لوی کردار ادا کړی دا مشران ناست دي په ادینځي کې مونږ شکر دی نه فوجي او نه به طالب او انشاءالله خدای به خیر لري چې مونږ ته پته ده چې که دا شی ریکارډ کوئ که نه مونږ پرېږدي نه خو دا خبرې دا حقایق دي نور مونږ پې ورتېرو چې څه خو خیا دې را سره کوي خو دا حقایق دي اما چې جنرال چې مرګر چوڼۍ کې دا خبره وکړه هم راته د مشرانو بازو وویل چې یاره ډېرې ښې خبرې دي وکړه خو ځان ساته نو ما ورته یاره دا بیمارۍ کې دا احتیاط کېږي سړی وایي یا اوبه به لس کړم چې مرۍ نه خرابېږي یا تب او ټوخي د هغې خپل زه غوړ او دا به نه خورم په مر کړی